الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة القصص آية نمبر 14. زمونږ سبق څه حال دی؟ یاد ساتئ دا عادتاً تپوس نه کومه چې زمونږ هر یو اورېدونکي ته او د درس ملګري ته خپل د تمامو سبقونو باره کې ټینشن غم یې ورسره په روزمره زندګۍ کې د مخې له کومه معامله راځي په هغې کې د سبق دته مخې ته پروت دی چې چېرته دی د لیکي نه وانه وړي. الله پاک دې زموږ ستاسو امداد وکړي او په دې عمل کې د الله پاک اخلاص پیدا کړي. بعضې وخت کې د نمبرو جوړولو دپاره شیطان چې نور څه د هغه نه ونه شي که نه چې اوس خو دی خامخا د عمل پرېږدي نه خامخا یې کوي یو اوس راشه ده سره د نمبرو جوړولو یعنې د ریاکارۍ چالو چلوه. یو ته لګیا چې ما دا کار وکړه، بل ته لګیا چې اوس ما به درته څه ویلي وو خو هلته مونږ منشي وو که نه خبره پوهېږئ. ډېره ښه خبره راته یاده شوه خو اوس هلته پابندي ورامنې هغه تپوس کې څنګه پابندي ده درس کې مونږ باندې پابندي لګېدل ده. نو په دغه صورت کې مونږ الله خپل سر باندې له پاسه حاضر وګڼو. اخلاص دې ته وایي چې د چا د وجې نه عمل کول ریاکاري ده، د چا د وجې نه عمل پرېښودل هم ریاکاري ده. خبره پوهېږئ لکه سړی دی وایي زه ذکر کوم تسبیح مې لاس کې دي خپل تسبیحات پوره کوم او دلته بل یو کس راغی لرې نه دی ویني د ده دا خیال راغی که دی ما وویني چې ما ته وایي څنګه بزرګ دی څنګه ښه سړی دی راځه دا تسبیح کېده. خبره پوهېږئ چې ریا ترې جوړه نه شي. لکه نکته بیانوم ولې تاسو ته غوږ نه ږدئ غوږ دی که نه راشه دا تسبیح کېده چې ریا ترې جوړه نه شي هسې شهرت دی خلک به وایي چې شیخ دی شیخ رکۍ دی بیا به ځان یوازې پټ ځای کې خپل تسبیحات پوره کړم. دا تسبیح او دا ذکر د چا لپاره پرېښو؟ د انسان لپاره پرېښو. دا د ریا وکړه ووایه تاسو استغفار. د خلکو د وجې نه د دین کار پرېښودو هم ریا ده او د خلکو د وجې نه د دین کار کول هم ریا ده. تسبیح راواخلم چې ما څوک وویني که نه نو ریا نه بچ کېدل دا زموږ سبق دی. پوهېږئ که نه تاسو ته ما پرونو کابل ورځو وعده کړو چې د غیبت او د دروغو باره کې تاسو ته حدیث بیانوم. ستاسو یاد دي؟
خو ما خدای دې زموږ د لکنهو نه وزګار کړي که نه چې چېرته ساه واخلو. الله اکبر کبیره. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو پیژنئ که نه؟ مشهور صحابي دی، اوچت صحابي دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او الله جل جلاله ورله په کم عمر کې لوی علم ورکړی. غالبا د عمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې د عمر 14 که 14 کاله پوهیږئ تاسو. وفات په وخت کې ډېر په کم عمر کې خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خدمت کړی دی، ډېر زیات. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس کو، د اودس هغه ضرورت ورته د تیار نیولې دي چې کوم د اودس ماتولو یا د اودس د کولو ضرورت دی، 1000 لوټه اوبه وغیره هغه انتظام ورته تیار کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو، ډېر زیات خوشحاله شو. دنه الله پاک نه سوال وکړ د لپاره، پیغمبر خوشحاله کی، الله والا خوشحاله کی، هغه د زړه نه دعا وکړي کنه. دعا د الله پاک نه وکړه چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. یا الله پاک دله په خپل دین کې پوهه ورکړي او دته د قرآن د تفسیر علم ورکړي. مسلمه خبره ده، مشهوره خبره ده چې ابن عباس شان مفسر قرآن په تمامو صحابو کې نه تیروته. اوس هم تفسیر ابن عباس لیکل شوی، اورېدلی به چا د خولې نه که نه؟ ابن عباس داسې لیکي، ابن عباس تفسیر ابن عباس کې داسې لیکي. تفسیر کې په ټول علم کې الله پاک لوی مهارت لوی پوهه ورکړې. الله اکبر. همدغه وجه وه چې عمر رضی الله تعالی عنه به د ځان سره په خپل دور خلافت کې ځان سره نږدې ساته، د ده سره به مشوره کوله او د نورو صحابو نه د دغه مقام عزت اوچت کړی. په دې باندې بعضې اکابر صحابو ته اشکال هم اعتراض هم چې دا کشر صحابي دی، د ده نه مشران صحابه نور شته. عمر رضی الله تعالی عنه دله د نورو نه زیات مقام ورکړي، زیات مخه ورکړي، د ځان سره زیات کښېني، دنه تپوس کوي، دنه مشورې اخلي. هغه خو صاحب بصیرت انسان و عمر رضی الله تعالی عنه هغه معمولی کس خو نه و که د خلکو په دې تیور باندې په دې انداز باندې پوه شو چې زه د ده سره مشوره کوم، دی ماته نږدې دی او د ده نه تپوس کوم، د ده رایه معلوموم په خپل یو کار کې. نور صحابو ته په دې باندې اشکال دی چې اکابر صحابه موجود دي، د ده په ځای چې د هغو نه مشوره اخیستی نه ښه ده. یو ځل د عمر رضی الله تعالی عنه ټول صحابه ناست دي، یو مجلس دی، ابن عباس پکې هم ناست دی. تپوس یې وکړ د صحابو نه چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. د دې صورت په مقصد باندې ما پوه کړ چې دې کې الله پاک څه ویل غواړي. صحابو نه تپوس وکړو، هر یو صحابي خپل په انداز باندې صحیح ښکلی تفسیر وکړو، صحیح تفسیر وکړو چې دې کې د فتح مکې ذکر دی. الله پاک موږ تاسو ته خوشخبري راکوي چې فتح وشوه نو اوس به اسلام له الله پاک ترقي ورکړي او خلک به جوق تر جوق په اسلام کې داخليږي. تاسو د الله تعریف کوه، تسبیح کوه. ټولو صحابو دغه یو انداز او الفاظ جدا جدا خو مفهوم دغه یو. په ټولو کې آخر کې عمر رضی الله تعالی عنہ
د ابن عباس نه تاسو کو او دا پروګرام هم دې د لپاره جوړ کړی شي د صحابو ته د مقام معلوم شي چې د الله پاک څومره علم ورکړي پوهیږئ کنه دنه په اخره کې تاسو کې چې ستاسو خیال نه په دې صورت کې الله جل جلاله څه ویل غواړي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ټول صحابه صحیح خبرې وکړي بالکل برابر دي صحیح تفسیر دي البته زما ذهن کې یو خبره بل ده چې په دې صورت کې الله جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات طرف ته اشاره کړل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس د دنیا نه ځي څنګه چې کله فتح وشو اسلام ته خلق را روان شو اسلام ترقی وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک وایي چې اوس تسبیح کوه سبحان الله الحمدلله او استغفار وایه نو پته ولګېده چې د پیغمبر چې کومه ډیوټي وه هغه پوره شوه پوهېږئ تاسو او چې د پیغمبر ډیوټي پوره شي الله به دنیا کې نه پرېږدي بیا ځان ته رابلي صحابو چې دا واورېده الله ته پته ولګېده چې دا کومه هستي ده دا کوم مقام دل الله ورکړی دی اخبار صورت د ابن عباس رضی الله عنه ذکر منځ کې راغی دته د پلار خونه کې خونه مقصد مدعا زما په دې ځای کې هغه خونه ده دته د پلار خونه کې پلار څوک عباس رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو مسلمان شو هغه ورته خونه کې چې بچیا زوینه چې د امیر المؤمنین تعالی ډیره مخ راکې ته ځان ته ډیر نږدې کېنی تا نه مشوره اخلي په نورو صحابو باندې تعالی فوقیت راکې یعنی ته د هغه په نظر کې اوچته غوره د هغه په نظر کې ستا قدر شته ته د څلورو خبرو خیال ساته څو خبرو خیال ساته څلورو خبرو خیال ساته کني داغه د سترګو نه براو ورځي کته ته څلور خونی کومه که په دې څلورو د عملو کو خدا خپل مقام په ځای راټینګ کی بلکې په دې کې به ترقی وکي داغه په نظر کې به ستا قدر او ستا عزت او ستا احترام په ځای پاتې شي یا به نور ترقی وکي او که په دې څلورو کې په یوې عمل ونکو په دریو دیو کو په یوې د عمل ونکو نو ستا دغه مقام چې کوم تعالی راکړی دی کوم د اوچتوالي مقام دی کوم د عزت او د قدر مقام دی دا به دغه په نظر کې ستا پاتې نشي ته به د خپل مقام نه راوغورځېږي دا یوازې د هغه لپاره نه زموږ ستاسو د ټولو دپاره دی که موږ چېرته دا ویل غواړو چې موږ خلکو ته سپک نه شو سپک نه شو الله دې تاسو د ذلت او رسوایۍ نه د سپکوالي نه وساتي یاد ساتئ هر سړی په خبرو کې کوشش دا کوي چې زه غوره یم خپله صفایي پیش کړي خپل پاکوالی راولي ځان نه ګناه تنبیه که نه غلطي ځان نه لرې کړي زه خو زما دا عادت نه دی زما داسې خیال دی دا خو تکبر علامه ده الله د رضا دپاره څلور داسې خبرې چې هغه پابندیانې دي ابن عباس رضی الله عنه ته وي او چې کله دا هغه تابعي خپل شاګرد ته بیانې دا څلور خبرې نو هغه شاګرد ورته وایي چې والله زما د په خدای قسم چې یو خبره د 1000 دینارو نه غوره ده هغه استاد ورته وایي چې د 1000 دینار څه کوي یو خبره د 1,00,000 دینارو نه غوره ده دا څلور واړه خبرې د 4,00,000 دینارو نه غوره دي اولنې خبره ده پلار خپل زوی ته نصیحت کوي چې د امیر المؤمنین باره کې د دې خبرې خیال ساته او دا خونه زه کوم هغه خصوصا خپلو اورېدونکو خویندو ته چې هغو چېرته د خپل خاوند په نظر کې محبت والا د عزت والا جوړېدل غواړي د خاوند په نظر کې خپل قدر جوړول غواړي که نه غواړي هر زنانه د دې خبرې کوشش کوي که چېرته د خپل مقام جوړول غواړي په دې کور کې او د خاوند په نظر کې ځان عزتمند
خپل حیثیت خپل مقام جوړول غواړي نو زنانه دي خصوصا د دې خبرو څلور واړو خبرو خیال وساتي د خپل خاوندانو باره کې پوهېږئ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته خو پلار وایي چې ته د امیر المؤمنین باره کې د دې خبرې خیال ساته بلکې زه خو عام انسان ته وایي چې د هر انسان باره کې سړی د دې څلورو خبرو خیال ساتي خو خصوصا په هغه ځای کې چې کوم ځای کې سړی دا غواړي چې دته زه بد ښکاره نه شوې د ده په نظر کې زه سپک ښکاره نه شوې نو هغه دپاره خصوصا د دې خبرو لکه زنانه ښځې د خپلو خاوندانو په نظر کې سپکې نه شي په دې چې دې څلورو خبرو باندې عمل کوي چېرته به د خاوند په نظر کې ونه غورځېږي چېرته به خاوند ته دا ښځه بده ښکاره نه شي هغه که هر څنګه هر څه چې کوي نو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې اولنۍ خبره خو دا ده چې لا تفشین له سرا یاد ساته چېرته د امیر المؤمنین یو راز چاته ښکاره نه کړي ووایه تاسو د ده راز به هېڅ چاته نه ښکاره کوي دی چې تا سره کومه خبرو کې هغه قبر شو داسې شوه لکه ستا زړه چې قبر یې دا ښخه شو دنده دا قصې به بهر نه کوي چې هغه سره ناست وم امیر المؤمنین عام خلکو مخکې خبرې کوي که نه نو د ده راز به چاته نه ښکاره کوي راز څه ته وایي چې پټه خبره یوازې تا سره چا خبره وکړه دا راز شو اړو تا ته دا ویل نه چې د دې ذکر چاته مه کوه خو چې تا سره چا خبره یوازې وکړه ښځې ته د نورو خلکو نه یوازې خبره وکړه خپل ملګري ته د نورو خلکو نه جدا خبره وکړه پته ولګېده چې دا راز دی اوس به دا چاته نه ښکاره نو اولنۍ خبره دا ده چې د امیر المؤمنین راز چاته ښکاره نه کړي د دې خبرې ډېر کوشش کوي دویم دا دی چې لا یجربن علیک کذبا د ده په مخ کې چېرته دروغ ونه وایي دی دې په تا باندې د دروغو تجربه ونه کړي چېرته که سر دې پکې ځي خو د ده په مخ کې به دروغ نه وایي خصوصا ښځه او هر انسان د دې خبرې خیال وساتي چې ښځه خپل خاوند ته چېرته دروغ ونه وایي هر څنګه کار چې شي په دروغو خپله صفایي نه پیش کړي چې که زه رښتیا ویم چې دی و ما نه خفه شي 20 پیرې دې خفه شي خو رښتیا ووایه په دې سره د هغه په زړه کې ستا قدر پیدا شو رښتیا ووایه رښتیا د دې رښتیا خپل یو خوږوالی دی ته په دروغو ځان پاک کړي حقیقت خو الله ته معلوم دی دا دروغ چې دي دا به تا هلاکوي دا دروغ جن سړی چې دی د خلکو په نظر کې راغورځېږي سپک ښکاري خلکو ته بد ښکاري بیا مشهور شي پوهېږه تاسو بیا د هغه خبرو نه اعتبار اوچت شي چې د ښځې خاوند په منځ کې د اعتبار معامله نه هغه زندګي کېږي دویم کار دا وکړه چې ولا یضربن علیک کذبا دی دې تا باندې چېرته د دروغو تجربه ونه کړي نو موږ تاسو خو عهد کړی د دروغ خو زموږ په سبق کې شته که نه چې چېرته به دروغ نه وي پرېښي دي که نه دي پرېښي کوشش د دې خبرې وکړو چې چېرته د خولې نه دروغ نه باسو د دروغ باره کې سړی په امتحان کې اچولی کېږي ګورې ښه بعضې موقع داسې راشي چې بغیر د دروغ نه مې بله لار نه وانه داسې وایي که نه وایي دغه ځای کې تجربه وکړه دغه ځای باندې تجربه وکړه الله به تاسو خرو اوچت کړي داسې ښایسته به دې اوچت کړي داسې چې ته به ګورې لکه د اوړو نه چې ویښته لرکوي تا به الله داسې پاک راوچت کړي الله اکبر نو دویمه خبره دا شوه چې چېرته دروغ ونه وایه او خصوصا چې د چا په نظر کې ستا قدر شته هغه ته چېرته دروغ ونه وایه دروغ جن سړی انتهایي سپک ښکاري سړي ته نو ستا دا مقام به ورک شي خپل جو ته وایي او درېیمه خبره ورته دا کړي چې ولا یغتابن عنده احد د ده په مخ کې د چا غیبت ونه کړي ووایه تاسو د امیر المؤمنین په مخ کې د چا غیبت ونه کړي غیبت ځکه غیبت کوونکی سړی چې دی دی چې چاته لګیا د هغه په نظر کې دی لاس پکېږي دلته به دی غیبت د بل چا کوي تاسو پوهېږئ په خبره لکه غیبت خو دې چاته چې سړی غیبت کوي د هغه غیبت کوي خو د بل سړي غیبت کوي او سپکېږي دی بد ښکاري په دې ذهن کې فطري طور باندې غیر اختیاري طور باندې دی خلکو ته سپک ښکاري بد ښکاري کوم چې غیبت کوونکی سړی دی حالانکه په هغه ټایم کې به ورسره ښه هم کې ها میلاوي چې بالکل صحیح ده ته خبره کوي هغه کې دا چل شته خو غیبت کوونکی سړی بل ته سپک ښکاري دویمه خبره
چې یو سړی کله غیبت کوي نو دته ځکه سپک ښکاري چې دی نن د بل غیبت زما مخکې کوي سبا د بل مخکې زما غیبت هم کولی شي نو بیا د ده نه ځان ساتي نو غیبت چېرته ونه کوي نو دا زموږ سبق دی که نه دی الله دې موږ تاسو د غیبت نه وساتي ټوکیا نه دی الله موږ تاسو وساتي اوس موږ ټول یو شانې پلیت یو که نه په دې غیبت کې نو موږ ته ځکه هغه بل بد نه ښکارېږي پوهېږئ که نه پوهېږئ یو سړي د غیبت نه بس کړي هغه ته غیبت کوونکی بد ښکارېږي خو چې دواړه غیبت کوونکي نو بیا ورته یو بل ته بد ښکاري نه ښکارېږي بیا خو د هغه بنګي مثال شو که نه زه هم غیبت کوم او غیبت نه مې نه دي بس کړی چې چا سره لګیا یم هغه هم غیبت کوونکی دی نو بیا موږ دواړه یو بل ته سپک ښکارو نه ښکاري هېڅ اثر نه کوي خو کوم کس چې د غیبت نه کوي او هغه په مخ کې یو کس غیبت کوي نو د هغه په نظر کې ډېر بد ښکارېږي ډېر سپک ښکارېږي د هغه مقام راغورځي کېږي ډي ویلیو کېږي د هغه درجه نو د لا یغتابن عنده احدا د ده په مخ کې به د چا غیبت نه کوي خبره پوه شوې تاسو څو شوې اولنی راز به د ده چاته نه ښکاره کوي دویم دروغ به نه وایي د ده په مخ کې به چېرته دروغ نه وایي چېرته به دروغ نه وایي او دریم دا چې د ده په مخ کې به د چا غیبت نه کوي او څلورم دا چې ولا تطوع عنه نصیحته د ده د خیر خبره به د ده نه پټوي د ده د خیر خبره به د ده نه پټوي بعضې وخت کې سړی چاته خبره ځکه نه شي کولی چې کیدای شي دی خفه شي مشر دی یا خیرخوا دی اوس زه خیرخواهي په طور باندې کوم خو هغه پرې خفه شي د دې وجې نه ما ځان غلی کوي داسې کار به چېرته نه کوي که دی خفه شي په دغه ټایم شل پېرې دی خفه شي خو چې تا ته پته ده د ده په دې کار کې خیر دی نو د ده د خیر خبره به د ده نه پټوي د ده خیرخواهي به خامخا کوي دا څلور واړه خبرې زموږ په سبق کې دي که نه دي الله دې پکې راولي موږ به کوشش د دې خبرې کوو چې د هر انسان سره به زموږ دا معاهده وي چې هر انسان خیرخواهي به کوو هر انسان مخکې به د چا غیبت نه کوو هر انسان ته به دروغ نه ویو او د هر انسان راز به چاته نه ښکاره کوو عمل دی به دا خبره کومه تاسو ته که ستاسو خیال ته فکر وي که نه شخصي خبره کوم چې الله خو لاړه که او پاتې شوه اوس که مثال په طور زه یو څو ورځې چوټي وکړم نو ستاسو به څه خیال وي الله پاک دې زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي یقینا دا کومه چې خبره استاد صاحب کوي دا ستاسو د ټولو د زړه اواز دی دې کې شک نشته او که ما راته تپوس وکړي نو چې زه تاسو د خبرې نه منې کوم نو هغه خبره په خپله څنګه وکړم تاسو ته به د دې خبرې حقیقت معلوم وي چې د ځمکې په سر باندې ما ته د دې خپل باغ نه غوره بل څه شی نه دی چې زما ورسره محبت دی زما زندگی ده زما ژوند او مرګ هغه دا دی زما محبت دا دی چې دا ورمه دا زما د مړو ژوندو دپاره استادانو دپاره دا سلسله الله دې دا تر قیامته پورې نه ودرېږي او دا دې الله پاک په خپل دربار کې قبول کړي داسې نه چې زه تاسو سره یا محبت کې مې کمی راغلی یا د تاسو نه سړی ویشی یم یا او بهرحال دیني مشغله باندې زه الحمدلله استخاره مې هم کړله ستاسو دپاره ما الحمدلله چیله پرېښې ده خصوصا د دې دپاره ځان دپاره مې پرېښې ده خو لکه مطلب د درس دپاره مې چیله پرېښې ده او بیا هم ډېر ملګري په دې تاسو ته پته ډېر ملګري د دې وجې نه پاتې هم شو خو ما وې زما درس اول دی بعض وخت کې زمونږ خپل کمی داسې وي که نه چې دا هر څومره مجمع چې ده نو د دې مثال خو زما مثال خو د یو د دې لوډ سپیکر د دې خولې دی لکه زما د خولې چې خبره راځي د دې مثال د لوډ سپیکر دی دنده نه خو د الله طرف نه یو پروګرام دی که نه پوهېږئ څه کمال په دې کې د چا نشته البته دا یو چارج غواړي یو چارج غواړي
خبره پوهېږئ دا معاشرت دا ماحول سړي کې نشه پیدا کوي دیني نشه پیدا کوي تکبر پکې پیدا کوي خود پسندي پکې راځي د ځان پوره وګڼي چې بس کار خو روان دی الحمدلله برابر دی دا دومره کسان چې سبق ویه دا د دوی د هر یو ثواب زما په کاته کې لګي دا بیا شیطان خو مونږ په قلاره نه پرېږدي که نو د نفس اصلاح څه نه څه ورځې لازمي ده چې هغې سره د دې هغه مضر اثرات یې لکه سړی دوی خوري د علاج دپاره د هغې سایډ افیکټ وي که نه که نه نو چې د هغه سایډ افیکټ نه مونږ کوشش تاسو باندې خو به زه کوشش وکړم الله مې مانه توفیق راکړي چې د سایډ افیکټ نه بچ شو ولې زما د اصلاح لپاره خو ضرورت شته که نشته او چې زما اصلاح نه شي نو ستاسو اصلاح ممکن ده مثال په طور زه خو سپیکر یم که چې دم نه خطا خبر راوځي هغه د شیطان او د نفرت او د تکبر او د حسد او د لوی خبر راوځي نو هغه په ځای د اصلاح باندې د فساد ذریعه جوړېږي نو کوشش د دې خبرې کوو چې زموږ د درس له دوام میلاو شي او دا فایدهمند شي په دې بنیاد باندې زموږ سفر دی څه د چکر او سړوبۍ دې خبرې نه یم راغستې خبره پوه شوې نور خو پکې خامخا چکر مکر پکې هم لګي که ځکه بهر دنیا به سړی ویني خو نیت زمونږ دغه دی چې دا تله زما د درس دپاره دي که پاتې کېده مې د درس دپاره خو تله مې د څه شي دپاره دي انشاءالله درس دپاره دي البته تاسو ته دا درخواست تمام اوریدونکو ته دا کوم چې زما په توقعاتو باندې ما تاسو ته وویل زه د محبت هغه الفاظ تاسو مخکې چې څوک وایي که نه هغه مناسب نه خو زه خپل د زړه هغه تاثر نشم ښکاره کولی خو چېرته زما په توقعاتو باندې اوبه وانړوئ په دوو صورتونو کې په دې خبره پوهېږئ یو صورت د هغې دا چې خپل سبقونه زموږ نه هېر شي موږ نه ذکر پاتې شي موږ نه خپل تسبیحات پاتې شي موږ نه د امامتۍ مونځ پاتې شي فرض مونځ زموږ نه پاتې شي تهجد شروع کړي دي هغه رانه پاتې شي هېر شو اشراق شروع کړی څه ورځې هغه پاتې شو قضا منځونو ترتیب مې روان کړی هغه پاتې شو دروغو کې بیا اخته شو غیبت بیا شروع کړو خپل هغه 500 پیرې هغه ذکر و هغه رانه بیا پاتې شو په دې خبره پوهېږئ دا به زما په توقعاتو باندې اوبه اړولي بلکې د خیر زما تله به بیا د خیر په ځای د شر ذریعه جوړه شي دغه افسوس او دغه فریاد به بیا یو الله ته کوم خو د هغې بیا واپسي د پوره کېدو څه ځای نشته نو په دې باندې به ستاسو ما سره لوځي انشاءالله لوز به په دې خبره چې زموږ سبق قرآن تلاوت دی ما شروع کړی دی یو رکوع کومه که 2 رکوع کومه خو چې هغې کې چوټي را نه شي او دویم که زنانه دي او که نارینه دي چې کله مې انشاءالله زموږ واپس وشو الله یې د خیره سره وکړي نو تاسو امین هم نه دغه سړی مېلمه ته وي چې ته بیا نه راځې که نه وړي کې ورته ته بیا نه راځې هغې زه بیا راځم بچی دا زما کور دی راځم به هغې نه ته بیا نه راځې هغې بچی راځم به انشاءالله لازمي به راځم هغه بیا نښته دی چې ته نه راځې دی ته څنګه وایې چې نه راځې هغې ته ځې نه نو څنګه به راشي تاسو واپس راتلو هغې من امین ځکه نه وایي چې د تلو په هغې من دغه نشته ما ته دا احساس دی خو زما په نیک نیت کې د الله پاک برکت واچوي ستاسو دپاره او ما هم او تاسو به هم انشاءالله په خپلو دعاګانو کې خصوصا د درس ملګري به یو بل په دعاګانو کې نه هېرو دا به زموږ ذخیره د یو بل سره به امانت وي ټول ځکه دا ماحول د څه شي دی عمل ماحول دی چې دا زموږ دپاره د انشاءالله د نجات ذریعه خپل د درس ملګري موږ ورونه یو بل سره داسې محبت کوونکي چې په هره دعا کې خپل د درس ملګري یادو هغه دپاره استقامت او د هغه په خپلو سبقونو کې ترقي زنانه د زنانو دپاره دعاګانې کوي نارینهو دپاره هم کوي او نارینه د زنانو دپاره هم کوي او خپل د نارینهو دپاره هم کوي د محبت او خپل سبقونه موږ نه پاتې نشي یو خبره خدا شوه چې هغه موږ ځان سره ولیکو چې زما کوم سبق دی چې هغه زما نه پاتې نشي ځکه شیطان موږ نه پرېږدي ګورئ شیطان لږ ورځې چوټي وشوه که نه هغه به خپل کاروي شروع کړي هغه به داسې کار په موږ کې کړی چې بیا موږ به کال دویم کال دی که دا هغه محنت به شیطان یې په یوه هفته کې ډسمس کولی شي یوه هفته کې ختمولی شي نو موږ به کوشش کوو او الله پاک نه دعاګانې غواړو چې الله پاکه زه خو هېڅ شی نه یم خو ته ماله په دې باندې استقامت راکړې ته ماله په دین استقامت راکړې زموږ د داسې ټولو ملګرو له استقامت ورکړې او انشاءالله زما به هم تاسو سره دا لوځي چې په دعاګانو کې به تاسو خصوصا د دې دپاره عامې دعاګانو کې خو سړی نه هېرېږي که نه خو د دې دپاره او دویمه خبره دا ده لازمي چې د هغې په وجه به زما توقعاتو باندې اوبه واوړي الله پاک دې نه کړي
خو دا خبره به لازمي ستاسو بله وظیفه سره چې کله مو واپس یوشي که نه چې د درس ماحول همدقه شانې باغ مونږ ته سمسور میلاوي که خیر عمل دی که نه دا به تاسو د چا لوز دی د الله سره لاس اوچت کړي انشاءالله او داسې کوشش نه په داسې انداز باندې چې هغه زمونږ دپاره د نوي کسانو استقبال وشي انشاءالله چې نوی درس بیا چې موږ راځو شروع کوو که نه چې په هغې کې هر یو کس په دې چوټانو کې څه کسان ځانه تیار کړي په هغې کې به د ذهن نه د درس هغه خبر هم نه وځي چې دی دعوت ورکوي که نه نو څه کسان به ځانه تیار کړي انشاءالله چې واپس یو شو الله دې د خیر وکړي الله دې تاسو تکبر نه جی د دې پته نه لګي خو لږ ورځي انشاءالله کوشش دا کوم چې زر تر زره واپس یو شي انشاءالله دا دوه خبرو باندې چې تاسو عمل وکړئ که نه نو انشاءالله هغه خبره چې ما کومه تاسو ته وکړه زما د زړه نه به انشاءالله تاسو ته بیا دعا خیږي او داسې نه چې زه واپس راځم موسی علیه السلام تللی د الله راز لکه خیال کې راځي که نه که څه تاسو اورېدل به که خو برابر خلک وي ټیک ټاک وي چل پکې نه هغه کوی تور ته لاړ چې واپس راته دلته هغو ځانه سقی وه بل څه شي معامله خرابه کړو داسې نه چې بیا زه خپل په دې تلو باندې خفه یم دا د وړو مجلس خو نه دی که نه خبره پوهېږې ماشومان موږ راجمع کړلي دا د سنجیده مجلس دی الله دې موږ د شیطان کیلو نه جوړه نه کړي شیطان به موږ باندې لبې کړي چې راځه نه راځي چې مه راځه که کینې چې کېنه که نه کینې چې نو انشاءالله باقاعده چې په اولنۍ ورځ راتلو ورځ انشاءالله وشي که خالص ماښام ماستن ته راغلي خو بیا به چوټي او که نه داسې ماسپښین ته مازدیګر ته رسېدلو نو په اولنۍ ورځ باندې به درس شروع کړو او چې دقه شانې باغ انشاءالله موږ ته میلاوي که خیر صحیح ده که نه که خیر الله پاک دې موږ تاسو له د عمل توفیق راکړي دا ځای یاد ساتئ ګورې بیا موږ نه هېر نه شي اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله لا إله إلا أنت يا مولا كريمة تتم نخبر رحمك يا الله اللهم نكرمك يا الله يا الله زمون په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي الله ته زمون رضا شي الله يا الله دا حاضر جمع وبخي الله الله د دې هر مراد د خپل غیب نه پوره کړي الله الله پاکه دا درس زمون د پاره د هر قسم پریشانۍ نه د نجات ذریعہ وګرځي الله د هر قسم د عافیت ذریعہ وګرځي الله د دنیا د آخرت د خوشحالو ذریعہ وګرځي الله یا الله د زنانو د پاره نارینو د پاره د مال جان اولاد د عمل د علم د برکت ذریعہ وګرځي الله الله پاک دا قسم خوشحالو ذریعہ وګرځي الله مولا کریمه دا باغ تا ته ولکم الله پاک او دا قصې جوړ درنه به غواړم الله پاک دا چرته د شیطان کلونه جوړې نه کی الله موږ د شیطان د وسوسو نه په حفاظت وکړي الله نفس د وسوسو نه موږ حفاظت وکړي الله نفس او د شیطان د لمس نه موږ ساتي الله پاک موږ کوم سبقونه ویل په کوم باندې شروع کړی دا یا الله نه د کړی الله پاک من استقامت موږ لته راکړي الله د خصوصا د دروغ او د غیبت نه زموږ حفاظت تو کې الله د پنځه وخت مانځه پابندي موږ باندې تو کړی کې الله د خپل ذکر توفیق موږ لته راکړي الله پاک د سې د روز کې موږ فارغ او بقای ورځو کې من چا قضا منځونه پاتې شي هغه خپل پوره کې او کوم چې ذکرونه الله پاک دغه توفیق تر کې الله چې موږ وکړو الله پاک دومره ذکر وکړو دومره منځونه وکړو دومره نوافل کو قضا منځونه زموږ پوره شي بقایا نوافل او پسې دومره کو چې هغه زموږ لپاره د دنیا او آخرت خیر ذریعہ جوړ شي الله زموږ په اولاد کې برکت واچي الله هغه زموږ لپاره د سترګو اخواله کې الله زموږ زنانه دیندار کې الله زموږ مشران دیندار کې الله زموږ کشران دیندار کې الله پاک دنیا پسې موږ مکړای الله د دنیا په چیزونو پسې موږ مکړای الله کوم چې زموږ د ضرورت چیزونه دي هغه بغیر د کړهو نه راکړي الله موږ خپل دین باندې عمل توزګار کړي الله دین باندې عمل توزګار کړي الله دین موږ ته آسان کړي الله دین موږ ته آسان کړي الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت موږ ته ښایسته ښکاره کړي الله په هغې باندې عمل توفیق راکړي الله د غیرو طریقو نه موږ نفرت پیدا کړي د غیرو د طریقو نه زموږ نفرت پیدا کړي الله ته زموږ رضا شي الله پاک زموږ د هر یو د حاضر جمع تمام اوریدونکو د هر یو کور
نه د دین چینی روانه کې الله الله پاک دیندار کې الله الله پاک ګناهونه زموږ مشته ګناهونه چې کړي دي الله موږ ته معاف کړي الله راتلونکي د بارا زموږ د ګناهونو نفرت پیدا کړي الله د ګناهونو زموږ حفاظت وکړي الله الله زم کدن سخت مرحله د موږ پرته ده الله موږ ته اسانه کړي الله قبر کې موږ کې واځي پراته پته نه څه حل وي الله هغه کې ته زموږ امداد وکړي الله کوم چې زموږ وفات شي دغه مغفرت وکړي الله زموږ د مور او د پلار مغفرت وکړي الله په دې حاضر جمع کې چې د چا څخه خپلوان وفات شي مور او پلار وفات شي دا ټول مغفرت وکړي الله د تمامو د اوریدونکو مور او پلار چې چا ژوند دي هغه د پاره د سر سورې ساتي الله او د کشرانو له اولاد له فرمان برداري او د خدمت توفیق ورکړي الله کوم چې وفات شي هغه د دعاګانو کې یاد ساتلو توفیق راکړي الله الله پاک خصوصا په دې باغ باندې د ملنګ ډېر احسانات دي الله پاک دغه مغفرت وکړي الله الله پاک دې ثواب دغه په حق کې ورسي الله پاک تا ته پته چې هغه به داسې ماحول ډېر زیات خوشحالي ده الله پاک دا دغه د خوشحالۍ ذریعه وګرځي الله هغه زموږ دپاره ډېر زیات لوند خطر زموږ د کلي دپاره د علاقې دپاره ډېر زیات لوند خطر همدغه حالت کې به دې افسوس کې تللی دی الله پاک تا ته پته ده که هغه د دنیا د حالت نه خبر نه دی خو ته په دې خوشحاله کړي الله ته دا خوشخبري واورئ الله پاک موږ له استقامت راکړي الله او موږ یو الله پاک خپل دوست ولی جوړ کړي الله پاک یو کس انفرادي تور باندې الله پاک خپل دوست ولی جوړ کړي الله پاک موږ قیامت ورځ باندې الله پاک موږ خدا پته مو چې مستقل امر غسته دي هغه درس تدریس کو ستا په کور کې ناسي ستا د رضا لپاره ناسي الله د سینې چې د قیامت پر ورځ باندې موږ چې تراشو موږ چې شیطان دوکه کړی نه الله پاک موږ د قیامت پر ورځ د رسوای نه وساتي الله د قیامت د ورځې د رسوای نه موږ وساتي الله دا هغه شرم نه موږ وساتي الله پاک دا هغه شرم نه موږ وساتي الله یا الله خپل دې کتاب په ځمن د قیامت پر ورځ موږ غړې دنګ ساتي الله موږ د عرش په سوري کې نه الله حساب کتاب موږ د آسان کې الله حساب کتاب موږ د آسان کې الله زموږ حساب کتاب پټو کې الله زموږ حساب کتاب پټو کې الله ټول صراط باندې د بجلی د پلق په شان پورې بس الله پاک جنت الفردوس کې موږ ټول یو ځای کې الله پاک د حاضر جمع تمام اوریدونکو الله پاک د خپل مور پلار د خپل خواهانو نیکوهانو سره الله موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کې الله پاک جنت الفردوس کې یو ځای کې الله